دا د دنیا دا کره ارض د انسانیت لپاره دا غینه یو جهنم جوړ شوی دی او نن داسې حالات دي چې نن چاته چین نشتا، سکون نشتا، امن نشتا، خوشحالی نشتا. هر سره دنیا وسایل ښه ډېر دي ښه او خلق ټول غمجن، ټینشن او ډېر فکرمن او هر څوک چې کوم دی نو هغه خفه دي. دا ولې د دې بیماري قرآن مجید ذکر کړی ده. مونږ د هغې بیماري نورو ځایونو کې ګورو ښه. الله تعالی چې کوم کتاب نسخه شفا را لېږلې ده نو هغې مونږ او تاسو ته بیماري هم ښودلې ده، مونږ او تاسو ته علاج هم ښودلی دی. اوس د هر سړي خپله خوښه ده چې آیا هغه د قرآن مجید د تجویز مطابق او چې کومه آسماني نسخه او صحیفه قرآنی الله تعالی د علاج د پار را لېږلې ده چې بھائی که دا ټینشن ختمول غواړئ، دا بېچیني ختمول غواړئ او دا خفګانونه ختمول غواړئ نو د هغې دپاره د علاج نسخه هغه قرآن مجید تجویز کړې ده. الله تعالی فرمایي بیماری څه ده؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. الله تعالی په وچه او په لمده باندې په بر و بحر کې او چار پیچل کې چې دا څومره فسادات شروع دي الله تعالی وی دا ستاسو د انسانانو، دا ستاسو د اعمالو د کرتوتونو نتیجه ده. دا بیماری ده. که نن مونږ غواړو چې واقعي زمونږ ټینشن دې ختم شي نو په کار دا ده چې قرآن مجید کمې ته بیماری ویلي دي اوس مونږ هغه بیماری د هغې علاج وکړو. مونږ نور څیزونو کې ګورو نه چې زمونږ دا کرتوتونه ټیک شي، چې زمونږ دا اعمال بد د دې نه مونږ کټار شو، د دې نه مونږ متنفره شو، د دې نه مونږ دې ته خیرباد ووایو. او خیرباد به څنګه وایو؟ بیماری خو دغه ده. اوس علاج یې څه دی؟ نو د دغه بیماری، د دغه خطرناکې مهلکې بیماری چې هغه زمونږ او ستاسو ملي جرایم دي ښه، زمونږ او ستاسو اجتماعي ګناهونه دي، زمونږ او ستاسو معاشرتي برایانې دي چې هغه مونږ او تاسو وي عیان راچه بیان. یو خبره ښکارئ لکه د انور ښکاره راختی دی نو هغې له دلایل نه دي پکار، بس ګوره ورته. نن زمونږ او ستاسو هغه جرایم هغه واضحه دي چې که نن مونږ کم ظلمونه کوو، کم زیاتی کوو، کم جرایم کوو، کم پردي حقونه چې کم دی نو هغه ضایع کوو او مسلمان ته او انسانیت ته کم د مال، د جان او د ابرو او د عزت تاوانونه رسو په انفرادي توګه یا په اجتماعي توګه. نن دغه بیماری ده او علاج سره علاج د هغې دی توبه. د دغې بیماری علاج خو داسې توبه نه لکه مونږ او تاسو چې کومې توبې وباسو چې په خوله باندې توبه توبه او بیا د هغې باوجود مونږ هغه جرایم هم کوو، مونږ بیا هغه اعمال بد هم کوو. نه، چې داسې د اخلاص توبه چې هغې ته توبه نصوحه قرآن مجید ویلی دی او احادیث مبارکو کې مونږ او تاسو مثالونه قائم کړي دي. الله تعالی فرمایي چې لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. الله وی د پیغمبرانو واقعات چې تاسو قرآن مجید کې ذکر شوي دي الله وی دا عبرت دی، دا نصیحت دی، دا یو لوی سبق دی. خدا هر چا د پاره الله وی چې د چا په دې کې عقل پروت دی لأولی الالباب. نو بهر حال احادیث مبارکو کې واقعا راغلی ده.